ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغیر حق تسجیه ذکر کئی په دعوت باندې تیزی ور کئی په دعوت باندې اور ابته دمخ کې سردار چې کله د اسلام ته دعوت ورکې کړه دا کلمو ذکیږي قتل تا کله دا د دې سره عاشي چې څوک به مړم کی په دیوال خو ګره اسلام باندې پرې دا دعوت باندې پرې ان الذين يكفرون بآيات الله يقنا خلق چې کفر کوي پایاتون د الله باندې وجنی نبیان پناه حق باندې النبیین کې الف لام یا هدی کا مراد نصره خپل نبیان وجه د خپل پیغمبران وجلی کنه د نصارا او د يهوديان او ډېر حدیث پر باندې دلالت بغیر حق اندار تعمیم دسی څه ګناه نه وکړي چې د دې پنځ باندې ګناه وا یا د بلچا پنځ ګناه او دې کې مفسرین دا لیکي چې دا آیات دلیل دی په خبر باندې اشاره ده پکې وفد نجران ته تعریض دی پکې هغه چې تاسو پلار نیکه خدا سے کار کړي انبیای وجری ظالمان تاسو لار د پیغمبر مقابله لراغلي دوی خو نه دی وجری دی وسنو خدای د پلار نیکه په عمل باندې خوشاله وکړ دوی دا نه ویل چې ګنې زمون پلار نیکه دا غلط کار کوي نو ځکه الله تعالی رسي وي دا سیده لکه تاسو هم چې دا کار کړی یکفرون بآیات الله یقتلون النبیین بغیر حق ابن جریر هغه روایت راوړي چې بنی اسرائیل د ورځې پاول کې 300 انبیا قتل کړي دا خو دې ظالمانو د مخ کې نه دا کار را روان او هغه حدیث هم راوړي چې د قیامت پر ورځ خطرناک عذاب والا باغ سو کی چې څوک نبی قتل کی یا د چا د لاس نبی قتل شي بغیر حق ويقتلون الذين وجنوا خلق يأمرون چې دای خودنه کوي امر کوي بالقسط د انصاف من الناس د عام خلق هغه خلق موجني چې د انصاف خبره کوي په عام خلقو کې داعیان موجدي کا دا مرض په بنی اسرائیل کې وکنه خاص کر په نصاراو کې په دغه وخت يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس دا یاد دلیل دی په دې خبره باندې قرطبي وایي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دې کې دا په مخکنو متونو باندې فرض وا دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سی باندې چې کنه دا د دعوت کار چې کنه دا د دې امت فریضه دا خبره غلطه دعوت ته قران یا د آسمانی کتاب د سیدین دا خو په مخکنو نیکانو خلقوم کاو کا ولی کدا په فرض نه وکړه نو دای بیا په مستحبات باندې ځان صد قتل تسپارو وي چې خلکو په دعوت دی وجلی او معلومیږي چې په دې باندې دا دعوت فرض وکړي ځکه به دا دعوت کوله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط او حسن بصری ویلو مرتبه الامرين بالمعروف مثل الانبیاء څوک چې امر بالمعروف کوي د دې سره مقام دی لکه په شان ته د انبیاء باندې ولی کما سزا چې الله د قاتلینو د انبیاء د پاره مقرر کړي دغه سزا الله د قاتلینو د امرین بالمعروف د پاره مقرر کړي نیکی خودن کو والا نه المنکر والا وجنی نو داسې سزا دي لکه څنګه چې د پیغمبر د وجلو والا کم سزا یا امرونه خودنه امر کوي بالقسط په انصاف باندې انصاف کې دوانه خبر راځي امر بالمعروف نهی عن المنکر او من الناس سره د عام خلق زیر ولا ورکا بیا عذاب علیم عذاب درناک باندې تحکمن دې ته بشارت دا خو زیر نه دی کا خو کدا زیر یې کنه دا زیر قبول کړه اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة ابو حیان وی درې گناهونه ونه زکه ول درې سزاګان ذکر کړي یو سزا تشره بشرهم بعذاب علیم درې گناهونه سو یکفرون بیاات الله یوا ويقتلون النبیین دوا ويقتلون الذين يأمرون درې گناهونه درې سزاګانې اول سزا دارا فبشرهم بعذاب علیم دویمه سزا اولئک الذین دخلوا برباد دی اعمالهم د عملنا په دنیا کې د سیات بقره کې درشه حبت اصل کې خېټه پړسېدل توي خېټه او پړسي کنه به مرشي عمل دې اسه پړسېدلې پیدا دل نه درکې
په دنیا کې هم برباد دی او په آخرت کې او نه به وي د دیو لپاره من ناصرین. دا درېمه سزا، څوک مددگار به نه وي د قیامت په. نو چې کله څوک ناصرین نشته ډېر، یو کس به څه نصرت وکړي په کیف بالواحد، د سره څوک مدد نشي کوي. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، دا بیان د حال د اتباع ذکر کوي. د کومو اتباع چې دوه قسمو کا، یو خدا مخ کې اوتو الكتاب والا، هغه مخ کې ذکر چې تیر شو، هغه نه مراد څو غټ مولیان، او دې کې اوتو نصیبا مراد سره واړه مولیان، دیتا مقلدین وی داغا یهود و مشرانو لپاره. یو په یهودو کې کا غټ بولیانو، او یو د یهودو هغه د کشرانو چې تقلید به د خپل مشرانو کاو په غیر د دلیل. دې کې اوس هغه واړه کشران مولیانو ل ذکر، او ځکه دغه نقطه نه چې دې کې دا نصیبن ټکی راوړی، نصیبن وړه لګه حصہ د علم، د مولا خو نه دی کا صحیح حصہ د علم خسته کا. دې کې چې د اول کې علم تر ټکی وای کنه، دا د تعجب د پاره وي. تنه ګوري خلکو ته چې ور کړی شوی دا صحیح حصہ د کتاب نه، عالم کامل نه دی، اسی صحیح حصہ په نوم باندې خلکو ته مولوی وای، مولوی صاحب ته وای او تو نصیب من الكتاب. او مخکې مې دا ویلي دا ټکی د تقلیل د پاره الفاظ یاد کړی که، او چې کله تراوی ورځې راشي کنه نه صرف د اخري له سورتونو ته یادي تراوی خوشي کوي. او تو نصیب من الكتاب یدعونا الی کتاب الله، را بلل کیږي د الله فیصلې ته او د الله کتاب ته دعوت ورکړل شي. راشد الله کتاب د الله فیصلې لراش. نو هغه خو سوال دی چې ته کله وې چې ختم شریف لزی راسه خو رامن دی وای نه وې د الله فیصلې ته دی لراکاږي ليحكم بینهم، چې فیصله وکړي د الله کتاب دی. ته وې راځه په قران او حدیث به فیصله کو، دا خبره چې ته وکړه. نو ثم يتولى بمخواړي او ډله د دیونه او هم مورزون او د دیو کاردار همیشه لپاره مخړول. دا به ان شاء الله سورۃ نور کې مدارا شمخ کې مدایات راوړل. په ځنې خلکو کې دا مرز پکې دی کا چې ته د آسمانی کتاب فیصله تراغای به مخړي. نه مونږ چې دی نه زمنګ نه مشران خپې ده. سورۃ نور کې الله وایي چې دا مرز په دې ځنې خلکو کې پکې اته سول احتمالات کې تم ذکر کوي چې کله او ته د قران او حدیث فیصله واوري کا ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. فیصله په وخت کې به مخاړي بعد ثم يتولى فريق منهم، دې کې د اشاره یو ډله په دې مليانو کې راځي چې هغه د پلار نیکه په خبره پسې به دلیل روان نه، په مشر مولا پسې د چرته اسماني کتاب باندې عمل کوي. وهم مورثون جمله اسمیه من دیدنهم الاعراض، د دې او قانون داري، د دې او طریقه دار چې دې مخړی د څه شي نه اعراض د قبول د حکم نه. اسماني کتاب تلاوتونه کوي، فیصله پنه کوي، عمل پنه کوي. سوال دار چې دا ولي جواب دا په دې وجہ چې دې قالو ویل بلن تمسن النار، چری بون لګي زمنګ نه ور مگر یو څورز مادودات د شمار شوي، یو څورز شمار کړي شوي. او مخکې مې دا بقره کې ویلو الته ایامن معدوده ویل، خو هغه ځای کې دای د قباحت په ځای کې ذکر کړي او دلته د علت په مقام کې ذکر کړي. ذالک دا عذاب په دې وجه لري کنه د ځان د پاره د جنت تخصیص کوونکې یو وجه خدا را. دوی مدار چې وغرهم فی دینهم، دوکه کلیو دی ولرا په دین کې ما خبرو کانو یفترونا چې غټو مليانو بوله جوړولې. وغرهم نه کنوي په قران او حدیث باندې په غیر د تقلید نه عمل نشي کېدای کنه. وغرهم فی دینهم ما کانوا یعملون، هغه تر څه خبرې کې تاویل ما ویل ته پیش کی کنه دای ذریعہ شي د دې لپاره. هغه تاویل ما ویل د لپاره ذریعہ د تبا کېدوش دینهم ما سره ما هغه دلایل دي چې کانو یفترون ضمیر باغ اوتل کتابه مخکنی تراځي هغه ول صدرایل کتلی وکړه. نو دا هغه د وجنه دا غریب په دین کې به دوکه شوی دی. بس
دوکه کلیو دی لرا په دین کې ماغه خبرو چې دی با یفترونا چوت الكتاب ولا جوړولو فکیفا تخویف ذکر کړي فکیفا سبوی حال د دی مخکې مې دا خبره کړو چې کیف د حال د پاره ذکر دې کې معنا د استفهام د سره د حال نه سبوی حال د دی او د دې مخکنی قول تردیدم ذکر کړي فکیف اذا جمعناهم سبوی حال دای کله چې راجم کومګه د دراغ ورځتا چې شک بنې پای کې دای دویم ځل په دې صورت کې وي دا څه ورځ لرا چې شک پکې نشي پورا ورکړي شي هر یو نه پستا ما کسبت هغه چې هغه کړی وي او د مشرانو په دلیل ته نه خلاصيږي تا ته بستا د عمل جزاء په خپل ملوي وهم لا یظلمون او ظلم بنشي کېدل پچا په کل نفس باندې ضمیر دی کل نفسین تراجره زکه هغه په معنا کې جمع ده هر یو نفس باندې با ظلم نشي کې نو هر یو انسان له خپل عمل جزاء ملوي کا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء دی آیت نو سره دی حصے دریم باب دی کې اول دعوت توحید ذکر کړي د لسو دلایل سره بیا ورسته منه کیدا موالات الکفاره ورسته بیا تخویف دی او ترغیب ورکه اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم او تفصیلی عبدیت د عیسی علیہ السلام به ذکر کړي پاغه 25 نقطو د عبدیت د عیسی علیہ السلام دا باب ان شاء الله هغه آیات پوری دا چې کله دا داغه عبدیت پورا بیان کی کنه بیا به صدق د رسول الله آخر کې به اعلان د مباهلی فمن حاج کفی دی آیت مخی سره بداره قل اللهم مالک الملک چې دا یهود او نصارا ولی استا اے نبی خلاف شوی د دې څه وجه جواب دار بچی د دې لاس نه لاړ کنه عزت د دې لاس نه دې زکه ستا خلاف کې پیغمبر خپکیګه په دې باندې ما قل اللهم مالک الملک دې قل اللهم دا دعوه ده غري دا قل اللهم مالک الملک په هر څه کې د سوایا چې اللهم یا الله ته مدد وکړي کنه قل اللهم ځنې اهل علم د سی ویلي چې دې کې مقصود به دعا محذوب دی لك کلام اصل کې څه قل اللهم اقضي حاجات یا الله زما چې حاجات چې دا پوره کړ یا الله زما حاجتونه یا وایا په وخت د غختلو د ټولو حاجات کې الله نه لکه مقصود بن ندا به ورس سره استل غواړي په کوم ځای کې ورسته به چې کله دا دوانه ختم شي کنه دوانه آیاتونه نو اخر کې به سره وباسي چې اقضي حاجتي زما حاجت پوره کې لکه دا توجیه خدا بهتر توجیه نه غوره توجیه دار چې دې کې اصل کې بیان د تعلیم کې الله ما او تا چل کې ما او تا دعا چې الله نه غواړي څنګه به غواړي د سی وې کنه اللهم مالک الملک دا ټکه چې کنه دا ډیر زورور ټکه دی اللهم نظر ابن شمیل ویلو من قال اللهم فی الدعاء یو سره چې په دعا کې دسی وي اللهم نو کأنه دعا بجميع الاسماء الحسنى لکه ټوله اسماء الحسنى دي چې جمع کوي دا ډېر زورور ټکی دی اللهم سیبوی ویلو چې دا اصل کې یا الله یا حذف شو په یو ځای کې په اخر کې میم مشدده راوړل اللهم مالک الملک او آیا اے پیغمبره په دعا کې په سوال کول کې د سیوا د سیم شی ویلې د دعوت په طریقې باندې د خبره وکړه قل اللهم وای دې خلکو ته دعوتن تعلیما خلکو ته د خبرې بیان وکړه چې الله کې دا صفات پکې اللهم مالک الملک دا صفاتونه ټول دی آیات کې چې کوم دی کنه اول آیات کې و صفاتونه او درې صفاتونه پرستنی آیات کې
دا اول کې و صفتونه دي او درې کې چې دی نو پنځه صفتونه په دې رستنی یاد ټول به 12 صفات فعلیه شي د الله به مالک الملک یا الله ته باچا د مواقدار د بادشاہي مالک منس واقدار واق د بادشاہي د چا سره دی الله مالک دې کې معنا د جنس تا د جنس بادشاہي واق الله ستا سره دی بس توتی ورکه الله تعالی ورکه یا الله ته دا بادشاہي من تشاو چاله چې وغواړي کله چا د پاره د عزت پتوري او کله چا د پاره د امتحان پتوري خو ستا اراده چې چاله وشي نه توله بادشاہي ورکه کا تو تل ملک من تشا او د دې مثال وګوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عربو کې دسي سړی او دسي یتیم بچی او یتیم پلار یې نو او ټول قوم یې خلاف خو بس چې الله ولا بچی ورکول نو تو تل ملک من تشا واک دا غره نه بس چاله چې بچی ورکي بس ځنې انسان به دسي وي چې هغه به د انعام په تور ورکړي بچی لکه محمد رسول الله یا لکه داود علیه السلام سليمان علیه السلام ځنې څوک به د بچی لایق نه خو امتحانان به الله ورکړي که نمرود او فرعون نور شو وس وخت چې کله سوچ کې کنه ځنې څوک ستا ذهن کې بدای چې دا د میخو ساتلو لایق هم نه خو بس الله یې کله کله د امتحان په تور بچی ورکړي نو تو تل ملک من تشا وتنزع الملك او ته لریکه بچی لرا می من تشا او د چانه چې وغواړي الله نزع تتوي نزع رئیس چلو توي پزور وای نزع تزکوي نزع په خوخه خینه پریکا الله یې تنه رو بچیره پزور یې تنه واخه تنزع الملك دا ځنه ډیر انسانان چې دنیا کې ګوري کا چې په زور یې تنه اخیستې نه په خوخه څوک بچی نه پریکا تنزع الملك حدیث کې دی وجنا دې ته د تعبیر کړي بئست المرزع نعمت المرزع و بئست الفاطمه دا بچی چې سړی ته ملاو شي د سیده لکه المرزع لکه تبه چې غنوي چې مور ولا ته ور کوي د سه حال په شروع سبای چې سملیل ماته شي کنه و بئست الفاطمه به دا شونډي زیړې وچ شي وای ډېر د داسې د لکه چې د مور نن د تینه پرې کولکا هغه کما د شودو لار چې وکنه هغه په بند شو دې تعبیر تنزیع کړه داسې ځکه یو شاعر سوی اصغاث احلام وذل زائل ان اللبيب بمثلها لا يخضع دغه اسی د خوب لیدل یې وخيار سره چې کنه په دې حکومتونو باندې نه دوک کی په دې حکومت بچایانو باندې نه دوک دې باندې ناس دې نه کوي وتعز من تشاء یا الله تعزت ورکه چاله چې وغواړي په نبوت ورکول یا د دین خدمت ورکول باندې تعز من تشاء وتذل من تشاء او یا الله ته ذلت ورکه من تشاء چاله چې وغواړي استغفر کرا تؤتی تنزه تعز تذل سلور خو صيغه د فعل شل سلور مالک الملک چې ده کنه دا صفت د الله ده په طریقې د جملې اسمیه سره او بيدک الخير دا بل په صيغه د جملې اسمیه سره او انک علی کل شیء قدیر دا بوم صفت شي ستا فلاس کړي الخير یا الله ټول خیره الف لام د استغراق د پای هر یو خیر د چا فلاس کړي د الله ید الله صفت د کما یلیق بشان سوال داره خیر د الله پلاس کړي نو شر هم د الله پلاس خبره په خیر کې روانه وا ځکه دا یو جانب ذکر بيدک الخير والشر ايضا لكن خص الخير ولي لانه المرغوب درې سره دار چامینه ولان الكلام في الخير خبره په خیر کې روانه یا د شي وایا ادب داره چې د څه بنوي الله ته به د شر نسبت نه کې حدیث کې راغلي والشر ليس الیک ته د څه بنوي چې دا شرونو کون کې الله دې د څه بنوي الله ته به دې نسبت نه کې ادبن دا تعبیر
تی اللہ پار سمانے قدیر قدرت والا تولج اللیل فی النہار پینسا اوصاف باقی ذکر گئی یا اللہ تننبا سے شپی لرا فی النہار پورس کے وننبا سے ورز لرا فی اللیل پشپکے ننستل سنگئی ورز شپا پورز کی ننوزی دا شپا چی پورز کی ننوزی نشپا کمشی او ورز چلے دا غتش ننبا سے ورز لرا پشپکے ندی دا وجنا شپا بے غتش تولج النہار فی اللیل یا دسیوا ننستل داما تولج اللیل فی النہار شپا ننبا سے پورز کے تذهبو ظلام هذا بزیاء هذا ورز راشی او شپا پکے ننوزی مانا دا ورز پرنا بانے دا شپی تیار ختمش و تولج النهار فی اللیل تذهبو ضیاء هذا بظلام هذا شپراشی ورز راشی نو شپراشی ورز پکے ورننوزی تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت دا دریم صفت ننباسی اللہ تا جوندی لرا روباسی اللہ تا جوندی لرا من المیت دا ملینا تخرج الحی من المیت روباسی اللہ تا المیت ملی لرا من الحی دا جوندینا دا سلور صفتو نشو و ترزق من تشادائی پینزم صفت شد اللہ دیکھ دا حیات سمانا دا پری دیکھ حیات بالروحم کی دیشی اللہ جوندے شے جوندے چیز راو باسی جوندے مخلوق دملنا مڑا انڈائی ظاہرن روح پکے خوزی خنکا حیات پکے اللہ پیدا کی چرگوڑے جوندے تھے نراو باسی و تخرج المیت من الحی کلا رسیوی مل انسان اشید جوندی انسان حیات روح حیات روحی مراد دے پر یاد کیا دوی ہمارے سوائیں چی حیات بالایمان داوالرس روباسی تا یا اللہ مومن لرا من المیت دا کافرنا او روباسی کافر لرا من الحی دا مڑینا مراد دا حین دا جوندینا کافر روباسی دا مومننا کل رسیوی پلار کافروی لکا دا ابراہیم علیہ السلام پلار بچے مومنو ابراہیم علیہ السلام کل رسی پلار مومن وی لکا نوح خو بچے چو ناغا کافر تخرج المیت دا دا علم سرمو لگوا پلار چوی کناغا جاہل ایزوی چوی الحی او کل پلار حی جوندے عالمی بچے جاہل بلکہ قفال وی والکلمت محتملت دی آیات کی یولس احتمالات یولس او دا یولس وانا کل ٹول پکی شے لگائے ہر یو مانا پکی سے کی و ترزق اور روزی ورکے اللہ چاہدہ چوارے بغیر دے حسابنا مخی میں دے مانے کرے بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین دی آیت کے مسئلہ دا موالات مع الکفر ذکر گئی کافرانو سره به دوستی کې کنا نات کوي چې کافرانو سره به دوستی نه کې لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء مخیات کې ویلي رڼاو د تیارې باسه وکړه ظلمت او نور وسوي کافرانو سره دوستی چرته ونه کې چې دا ظلمت ته خرا دا نور دي چرته خراب دي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء مخکم اللہ تعالیٰ سورت بقرہ کے ہم دا سے الفاظ ذکر کریو اور دی سورت کے دا براعت الفاظ مخی تیر شو وسوی اللہ وی چی گوری دا چرتا ونکی دا دی کافرانو سر چرتا دوستی ونکی قرآن کریم کی دا مسئلہ دیر زیادہ پا تفصیل سر بیان شیا سورت نساء کی بمرش انشاءاللہ چالتا وی کہ دا دی سر کینی کا ددئی پشانت ددئی حکم بواخر ومن یتولهم منکم فانه منهم سورۃ مائدہ کے بمرا شیو 550 سماعت کے دی کافرانو سره وی دوستی مکا سورۃ ممتحنہ کے بمراش لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء ندینی سی مومنان کافران لرا اولیاء دوستان
مؤمن د کافر سره به ولایت نه کې، دوستی به سره نه کې. مؤمن به د کافر سره ولایت څنګه ولایت یو خو ولایت دسی یو انسانی داغه سره داغه په کوپر کې داغه په کوپر په کارونو کې ملګری شي او په داغي باندې رضا همي. دسی ولایت باندې خو انسان دار چا پنځ کافر کی هغه د کوپر کار کوي تو سره ملګری مشي او خوشالم پیچ او زو سره په کوپر کار کې ملګری. کله کله دسی وی چې دا کافر سره د کوپر په کارونو کې سره ملګری شي خو خوشاله پې نه. دې باره کې اکثر اهل علم رائے ده چې دا خو حرام کار دی، حرام کار. خو دومره نه چې په دې باندې کوپر ته رسي او که نه رسېږي، د اهل علمو پکې اختلاف. کله چې د کوپر په کار کې ورسره ملګری شوې او د مؤمن په خلاف دی ورسره حمایت ملګرتیا وکړه، نو بیا تم کوپر ته رسي. او ابن حزم وایي په دې کې د چا اختلاف بیا نشته. ولایت الکفار په دې معنی سره ملګرتیا د کافر سره په خلاف د مؤمن، دا بیا خطرناک خبره. دی باندې انسان به کوپر ته رسي. وروسته به راشي ومن یتولوا منکم فانه منهم. کله ولایت صحیح ولایت اسی دوستی کول سره مدد سره نه کې، خو اسی مینه او محبت دی وسره، اسی دوستی دی وسره. دا ټول چې دي کنه حرام دي، حرام خو کاف دی. وروسته کې چې حربي کافر وي کنه دا هغه سره بیا دوستی کولم قطعا حرام. صحابه د دې نبی خي اجتناب کړو، رسول الله د دې نبی خي ډاډه کړو. دا هغه سره به خم نه کېده د سي حربي کافر. اکر دعوت پنيت باندې وسره خو کې هغه الله خبر وای. لکه عمر رضی الله تعالی خپل بجوسی ورور لا خپل مشرک ورور لا په مکه کې هغه له کوټه اخیسته، کوټه ولا لګره. نور د کافر سره دوستی کول چې حربي وي هغه سره دوستی کولم ناروا دي. دی ولایت کې دا دوستی د کافرانو سره چې راکا د دې باره کې روح المانی وی یو اتباع د فلاقیدا د خو کوپر دی. دویم تعاون دی وی دا معصیت دی وی. او دریم اکرامهم درې کافرانو عزت کولی. په دې باندې وی کوپر ته نه رسېږي خو ګناهګار پی د کافر عزت کول باندې ګناهګاریږي. روح المانی بیا وی هر هغه شی چې په عرب کې تعظیمی کنه او مؤمنان هغه ته موالات وی، نو هغه د دې آیات دلام درازي. بیا وی چې اهل ذمه کافر چې دي کا مجلس کې باغ ته نه پاتېږي. اهل ذمه کافر دا خدای ته موالات ته وسوکله، دوستی دی وکړه. بیا وی چې سلام کول کافرانو ته داغی ته تعظیم کلمات او داغی د پاره دعاګانې کول، دا چې نه دا ټول په دې آیات کې راځي. وي حدیث دی چې من وقر صاحب بلا فقد عان على حد من الاسلام، چې د بدعتي ملګرتیا دی وکړه عزت دی وکړو ته داغه سره د اسلام په نړولو کې مدد وکړه. دې کې ولایت کې تجسس ته داغی لپاره داغی لپاره تجسس دا هم په ولایت کې راځي، موالات کې راځي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء. مؤمن چې ځان ته ویني دا ساتره کافرانو سره به ولایت نه کوي. دې کې به یو موالات ته موالات ته وي مینه کول ته دا قطعی حرام دی. کله د کوپر ذریعہ جوړیږي، کله ګناي کبیره شي. یو دې موالات ته دویم ته کړي مواسات اسی کول. مواسات چې دینو اگر کول خکار دی سوا د حربي کافر. کول څه ګناه نه ده خو چې حربي کافر نه مواسات. مواسات یو دی معاملات. معامله کول د کافرانو سره بد کار نه دی، خو په دې شرط د شی و په نه خرڅې چې مسلمانانو په ضرر تمامي. یو دی مداهنت چې د کافر د وجنه حق پټ پرې دی کنه چې نه ستا ملګری من زکه
دا خو حرام کار دی، دین ځان ساتل دا په هر چا باندې فرض دی. نو لا يتخذ المؤمنون الكافرین، ندی نیسی مؤمنان کافران لرا اولیاء دوستان، من دون المؤمنین، دون مانا سره چې اولی د مؤمنانو نه، سوا د مؤمنان چې تجاوز کوونکي وي د ایمان والا. د دې دو صورتونه، یا خدای چې مؤمنان پرې دي او خالص د کافرو سره دوستی وکي، یو دا، یا د چې کافران نو سهم دوستی کې د مؤمنانو سره هم کې. دوانه صورتونه ناروا دي. که دا نشي کېدی چې تر ځان ته مؤمن وي، ستاره د کافر سره دوستی وي، ستاره د مؤمن سره، من دون المؤمنین، چې دای اوختون کې وي، تجاوز کوون کې وي د ایمان والا نه، سوا د مؤمنانو نه د کافرانو سره به دوستی نه کوي. و سوال دا دی چې څوک دا کارو کی حکم به صحیح و مې يفعل ذلک. دې کې بیا زمشری او نور علماء دا خبره کوي د مؤمنانو راسونه الته وړل، یا د کافرانو مدد کول، یا د هغه سره نصر، دا ټولې صورتونه په دې آیات کې داخل کیږي. ومن يفعل ذلك، چا چې دا کار وکړو نو فلیس من الله، دا د الله په ډله کې نه دی. بیا کافر سره چې دوستی نو دې د الله په ډله کې نه دی، فلیس من الله. دې ځان ته مؤمن نه وي، فلیس من الله، لیس من حزب الله ولیس من اولیائه. دې خود الله دوست نشي کېدی کا، فلیس من الله شي. سراج المنیر وي شاعر ډېره ښایسته خبره کوي، تود عدوی ثم تزعم انني صديقك ليس النوك منك بعازبي. دا چرته کېدی شي زما د دشمن سره ته مینه کې، تود عدوی ثم تزعم، بیا دې ته دام داوه کې چې زستا ستا دوست یم. دا چرته لیس النوک منك بعازبي، بیخي کمکلې ته ډېر زما د دشمن سره دې مینه ده او ته ما ته بې ځان نسبت کې چې الله وایي چې زه او مسلمان یم. دواړه نشي کېدی. ایت شی ته د الله په ایسه ډله کې نه شمارېږي، د الله د ډلې نه ووتلی، د الله په دوستانو کې نه راځي. الا ان تتقوا، مگر چې ځان بچ کوئ د دې کافرانو نه، تقاتن په ځان بچ کولو سره. تقاتن یا مفعول مطلق کر تتقوا دپاره، اتقاء په معنی، یا تتقوا ځان بچ کوئ د دې نه، تقاتن معنا خوفا، د یېرې د وجې نه ځان د دې نه، یا متقینا حال یې کرګه ځان د دې کافرانو نه بچ کې کنه. نو څه جزا به پټي، فاسهروا ما هم الموالات باللسان دون القلب لدفعه. په جبه وسره دوستی به ښکارا کا او زړه کې به سره مینا به نه کې. درې کافر د zarar نه ځان بچ کول غواړي، که ځان ته بچ کې د zarar نه، خدا خبر یاد ساتل غواړي چې ځان د zarar بچ کول سوچ کې او بل تبا کې نه دام ګری. اسلام د اجازت نه کوي ځان به ته بچ کې د دې لپاره ک تقیه کې نه دی کې څه ګناه نشته. او دا تقیه دو صورتونو کې د علماء قول دی پرې. یو داسې وختي چې کله انسان د بل چا سره دینی دشمنی ده، دینی دشمنی وسته دغه ځای کې اوسېږي که نه، ستا دین ته نقصان رسي، ستا مال ته نقصان رسي، ستا نفس ته نقصان رسي، ستا عزت ته نقصان رسي، نو بس دغه ځای نه لاړ شه که نه، هجرت ته باندې پې فرض. چې کوم ځای کې ستا دین او ایمان او عزت ته نقصان رسېږي نو بس دا ځای پرېږده. خو که چېرې داسې وشي چې دین او اسلام او عزت ته نقصان رسېږي، خو ځای د هجرت دی درته نه دی معلوم، داسې ځای درته نه معلوم چې هلته لاړ شمه، نو بیا تقیه شی کولی. ظاهرا داسې ښکاره کوه چې زه ستا دوست یم، خو په زړه کې نه یې دوست، دې ته باید تقیه وایه. او دې باندې حدیث عمل دلیل دی. ابو درداء رضی الله عنه وی بخاری کې، ابو درداء وی انا لنکشر فی وجوه اقوام وقلوبنا تنکر. ځنې خلکو ته موږ خولې وازې وازې کو، خاندو ته په زړونو کې هم ډېر بدي شي. تقیه ورته کوو نو څه کوئ؟ الا ان تتقوا منهم تقا. نو دا یو تقیه د څه د وجې نه، د دین د وجې نه. یو تقیه کله کله د دنیا د وجې نه، کله کله د چا سره دشمنی پیدا شي، مثلا
دنیوي عداوت، ستا نفس ته خطر را، ستا مال ته خطر را، ستا عزت ته خطر را. په دې کې به د اهل علم دوه قول دي چې د دې د وجې نه تقیه کول صحیح دي که نه، او د دې د وجې نه هجرت په دې انسان باندې به فرض دی او که فرض پرې نه الا ان تتقوا منهم تقا. تقیه کې شرط دا دی خوله باندې به کلمه د کفر وي، خو په زړه کې به کلمه د کفر نه وي. عمار ابن یاسر راغی رسول الله ته جړلی، رسول الله ته ویل ولې جاړې عمار؟ ویل دې کافرانو زرا تنگ کړم، ما ته ویل چې وجنو دي. شابه ووه پیغمبر بې ادبي وکړه، پیغمبر په باره کې غلطه خوله وخوځوه. ما ایسته د یېرې نه داسې ویل. رسول الله ویل زړه دې څنګه؟ ویل زړه مې ښه کلک و. ویل فإن عادوا فعد، که بیا یې والې نو بیا هم داسې ووایه سرګدې باندې نه. او دا آیات به داسې شي لکه د سورت نحل د 106 آیات په شان چې الا ان تتقوا منهم تقا. هلته هم داسې وایي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. زور د باندې وشو که څلور خبرې دي که نه چې په دې وخت کې تعالی تقیه کول جایز دي. څلور خبرې. عبدالله ابن عمر وایي یو تقیه الضرب، څوک دی وایي نو چې وال درکوي که نه دې وخت کې تقیه وکړه شي کوي. دویم الحبسو، جیل کې نو دې وخت کې تعالی تقیه کول جایز دي. القتلو، څوک دی وجني نو تقیه شي کولی. او څلورم والوعیدو، دمکی دله څوک درکوي نو په دې څلورو صورتونو کې ځان له تقیه وکړه، ځان بچ کوه. خپل دین دې بچ کړه، خپل عزت او خپل ایمان دې بچ کړه، خپل مال دې بچ کړه، خپل نفس دې بچ. عبدالله ابن مسعود به دا خبره کوله، حافظ ابن حجر ته نقل کوي چې کل کلام ادافع به عن نفسي صوتين اقول. داسې خبرې چې زما د دشمن دو چوکې په ما نه دپه کېږي، ما له د هرې خبرې کول ویل جایز دي. چې کله ته په دې پوهېږې چې د دشمن دو چوکې د ځان نه شي دپه کولی نو کلمه د کفر ویل هم جایز دي. او دې کې بیا دومره خبره چې عزیمت ځان لري او رخصت ځان لري. عزیمت دا دی چې بس مو وایه کلمه د کفر، او په دې حال کې چې شهید شوې الله به لوی مقام درکړي، لکه انشاءالله دا واقعات به وروسته ذکر. او که رخصت باندې د عمل وکړو امني ګناهګار دواړو ته به بد نه ګوري، بس چې که چا په عزیمت عمل وکړو چا په رخصت باندې الا ان تتقوا منهم تقا. بیا یو تقیه ده د شیعګانو په نسبت باندې، د هغوی په نسبت باندې تقیه فرض ده، خامخا به تقیه کړي. او د هغو دغه داسې د مذهب دا دی چې کله یو سني مثلا نو هغه سره ستا ژوند راشي، مثلا جماعت کې پسې وایي په مانځه کې ودرېږه، او چې په طور د تقیې دي په سني پسې مونځ وکړه لکه پیغمبر پسې چې دی مونځ کوي. د هغوی رای داسې د هغوی تقیې له دومره ضرورت. د هغو تقیه سره د هغو تقیه نفاق دی، منافقت دی. او ظالمان دی وایي چې علي رضی الله تعالی د ابوبکر او د عمر او د عثمان سره چې دا یو ځای ژوند تېراوه دا یې په طور د تقیې باندې وایي تېراوه. او یو خوارج دي د هغوی په نسبت باندې تقیه چې دی نو دا کفر دی. دواړه افراط او تفرید کوي که نه الا ان تتقوا منهم تقا. د دې آیات نه داسې معلومیږي حاکم وایي فی الآیات دلاله علی جواز اظهار التعظیم الظلمه. د آیات دلیل دی په دې خبره چې کله کله د ظالمانو تعظیم کول د ځان د تقیې په طور باندې جایز دی. یو ظالم دی خو ته د هغه د ظلم نه یېرېږي نو که هسې تعظیم یې وکړې نو په دې باندې ته ځان نه ګناهګارېږي. حدیث کې راغلي محمد رسول الله کله کله د دعوت په نیت باندې د یو کافر د پاره الفاظ د تعظیم ویلي. چې کله هرقل ته خط لیکو داسې ورته ویلي چې الی عظیم الروم، دا تعبیر یې ورته کوي. نو د دعوت د پاره کله کله د یو ظالم کافر صفت شي کولی، او دارنګې د تقیې په طور باندې هم کله کله د یو ظالم صفت شي کوي. ویحذرکم الله، یری الله تاسو د خپل ځان د عذاب نه، یری الله تاسو له نفسه د خپل ځان. اوس نفس د الله صفت دی کما یلیق بشانه، دې کې تاویل مه کوه څنګه چې الله د شان سره مناسب. خاص الله طرف ته المسیر ګرځېدلې. وقل ورته وایئ ان تخفوا ما فی صدورکم، دام د دې مخکې مسلې سره مربوطه مسله. که پټوئ تاسو ما هغه دوستۍ لره او هغه موالاتو لره چې ستاسو په سینو کې دي، او تبدو او که ښکاره کوئ یعلمه الله، الله خو پې پوهېږي که.
والله پویږي په سبانه چې اسمانو او اسپا چې اسمک کړي والله په هر سبانه قدرت والا نو طالب استاد دغه جزاء او بدله خامخا ده تخویف ذکر کوي یوم پاورس یوبممی هر یو نفس ما غسل عامل چکلی من خیر نیک عمل محضر حاضر دس یو ورځ را روانه د دې مخکې سره مربوط کا يعذبك يوم تجد كل نفس عذاب په دې ورځ درکې کا کلا چې عمومي هر یو نفس هغه چې عمل کړي من خیر د نیک عمل نه محضر حاضر سچې د قیامت پورز سچې د دنیا کې کړي کنال سبب په میدان د قیامت کې حاضر ویني کا وما عملت من سوء دا ما عملت یا عاتب کا په مخکنی ما عملت باندې او محضر دا بدلتا محضر بدابا خبر دا محذوب وما عملت من سوء محضرا کم یو بد عمل چې انسان کړي ناغبم وی حاضر دا بمها کنه ک عمل دکړي او کو بد عمل په دې توجیه باندې دا تودو به جمله مستقله شي مستانفه یا مستقله جمله وي ارمان به کیدا نفس چې لو ان بینها ارمان به کیدا نفس چې کچری وی بینها ارمان دې چې وی بینها پمن د نفس کې و بینه پمن د دا هو ضمیر دا به دې ورځ تراځي ارمان دې چې د نفس او د ورځې په منځ کې امدم بعیدا موده ویلري د دې خبرې به بیا روان دوی مرسه وکا دوی متوجه رسه وکا چې دې کې محضره باندې کلام ختم وما عملت من سوء دا مبتدا کا زال وما عملت من سوء دا بزال مستقل کلام شي او دا تودد دا به ولا خبر شي دې توجیه کې به فرق صرف دی چې بینه به په دې توجیه کې ما عملت من سوء تراجع وما عملت من سوء عمل چې کله وی دې نه پس من سوء د بد عملنا نارمان بکیدا لو ان بینها چې پمن درې نه پس او بینه او پمن د عمل سوء کې سوي امدم بعیدا مدلری بیا بدا ډیر ارمان ويحذركم الله نفسه ويري الله تعالی د خپل ځان الله د خپل ځان نه یری دوزلې ولې راوړو دې کې تفسیر ابو سعود وی لافادت دوزل کرر لافادت ان تحذيره لرأفته دا الله چې ما او تا بیا یری کنه دا سید يرولو په وجه د پارنه بلکې د رأفت او د شفقت د وجه الله ما او تا باندې خپکی ما او تا باندې مهربان لري ځکه ما او تا ته بیا وی ګورې زری د خپل ځان نه یروم والله رؤوف بالعباد والله شفقت کون کے بندگانو بانے